ش زندگی د محبتا ادم خان که یوسف خان که دلیل خانو اشد پی جنم د عشق د برکتا محبت تمام جهان کې سربالا دی ز پناه غواړم د نوما د نفرتا لکه جلاتیا په دې پټي کې دا نخې را سره پاره لګولې یاره خان دا راته کشر رول لګولی دی ولې وې څه وجه کېدی شي یاره خان دلیر خان راله فیصله وکړه نیمه ځمکه یې هغه ورکړو نیمه یې ماله راکړه خپل لوڼه یې چې څه د پیچه ګړې کوې دلته د دلیر خان فیصله نه دلته فیصله زمونږ چلیږي زمونږ خبره مې واره خانانو کومه فیصله چې دلیل خان کړې ده هغه به تاسو منئ او زما دا ورور به یې مني په دې کاغذ کې هر څه لیکلي دا دې خو نه کړل خان د خو بچیا خانانو ډېر کچه کار مو وکړ دلال خانه تا ټول عمر زموږ کارونه کچه ښکاري او خپل کارونه ته پاخه ښکاري تاسو ټول عمر د یو حق بل نه ورکړی دی بل نه مو ورکړی دی ځکه خو تاسو کچه ښکارئ چې دلیر خان ټول عمر د حق فیصلې کړي دي دا راته ووایې چې څوک د حق فیصلې کوي هغه ښه ښکاري او که نه بد دلیر خانه ډېر مسو وې خو نور تقریرونه راته مه کوه یارانو دی په تقریر نه په تکبیر به پوهه یا لکه گزاره ورسره کوئ گزاره د مرګ مې د سره نه ده زما ځمکه م زما ورور ته پاتې خو ماف مې کړه ما همدغه وی دلیر خانه من خو دې په کتو باندې ړانده شو چېرته تللی وې په محمد آباد کې د شیر زمین نه د زوی واده و هغې یې نه تلو مشنا دلیر خان اشنا ټول عمر دې پردي ودونه او خدمتونه وکړه او د خپل واده در سره اړو څه فکر نشته انسان خو هغه دی چې د بل په کار راشي د خپل ځان دپاره خو ټوله دنیا لګیا ده ټوله دنیا دلیل خانه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر کاکا خیر خو دی که نه څنګه یې پېښ وکړه
خان او په نننۍ کلي کې پیدل کړی اوس موږ دا خلک ډوډۍ نه راځي دا سوی کاکا پښتانه خو په خپل لاس خپل لور خور په ډولۍ کې کېنئ دا لا څنګه پښتانه دي زه کاکا تاسو ورغا او انشاءالله سبا به په دې جنګ کې تا سره زه ضرور ځم زه ګورم چې دا خلک تا له ډولۍ څنګه نه درکوي نن خدا ګل بابا ډېر خفه دی وکمکلا خفه به ولې ني نن چې د زړه غوښې جدا کېږي ګلرو راځه کوڼه مې کېښوه چې د جنګ تماشه وکړو ځه ورخېږه خفه کېږئ به نه زمونږ د کلي دا دستور دی چې نښه به ولې او ډولۍ به بیا وړئ نښه ویشتل کومه ګرانه خبره نښه هغه نښه ده نښه ولې نښه ښاغلی دلیل خان راغی لکه دا ډزې رسېږي د واده دا کسان نښه نشي ویشتی دا کومه ګرانه خبره ده زه خو نن د عشق د درد نه خبردار شوم چې مې ستا سترګو ته وکتل بیمار شوم تا ته چا ویل چې په سترګو کې مسکی شوم ما ته چا ویل چې د حسن خریدار شوم ته مارغه غونته کې لاړې په هوا شوم زه په ښکار پسې وتم په خپل ښکار شوم څه ته ګورې جنس خو لاړو جنس لاړو څه ته ایسار شوې جنګ خو لاړو څه یې لیدلي دي هلکه ګولیا شمروزي چې په پټي کې هغه سړی راګیر کړو هغه ورته څه چې ما معاف کړئ او معاف کول پکې لاچاره اوس کړي خان دی په شرع کې څه شرم دی خو بیا هم د شرم خبره ده د شرم خبره ده د چا د شرم خبره ده شرمېدلیا نیکه
په دې کلي کې خو ستاسو ډېره لویه دبدبه ده، خو نن د هر یو ماشوم په خوله د آواز دی دلیر خان دلیر خان دلیر خان. همیشه د دلیر خان بچیا دا خاطر په کونډه کې دی، اسې به سم په بل ورغورځې. ولالا دا دې ستا په مخ کې دا بکواس کوي او تو ته ګورې. ولالا دا د ده زوړ عادت دی دا وړل روړل. ولو دا عادت په دې وباسو کنه، دا کومه ګرانه خبره ده. بس یې کوي کښېنئ وایي وباسه. دادا کښېنه. دا راته ووایه بچې چې دا روغ بچې مو راګیر کړو. و پلاره نوکر زمونږ دی، نمک زمونږ خوري او مه دې راته د بل وی. ګلیا او شمروزیا څه وې؟ دلیر خان دلیر خان. بچې ډېرم خو کړم چې اون دربم. خله تاسو مشغولېږئ او زه دننه کور ته لږ ورځم. ورشه بابا جانې ورشه، الله دې آباد ساته. چې ستا دوا مونږ سره یې که نه نو بیا ګوره چې مونږ څه کوو. دلیر خانه یاره موږ داسې نه راوچتو، خو په عزت سره به غواړو. دا دې بالکل ټیک وې کریم خانه. دا خبره به نن د خپل روندار سره وکړو. دلیر خانه زمونږ دې بر کلي کې لږ کار دی او مونږ هلته لږ ورځو. زه چې ځو لالا دلیر خانه وروره چې داخل د کړم د مینې باغچې ته، لږ مې پرېږده د ګلونو تماشې ته، او دومره زر مې د ګلزار نه مه وباسه، لا مې لاس قسم کولی دی غونچې ته. ستا د حسن چراغونه دي بلیږي او زه لا هغه شانې پروت یم تیارې ته. السلام علیکم. ګل بابا ته زمونږ د پولې نه حق ولې وخې؟ تا خو زمونږ پولې ده. خانه ما د خپل د لیک د پولې ادوالی. ها ګنې توس دومره شوې چې ما ته د پولې حدونه ښې. ها ګلیا او شمروزیا راشئ دته د خپلې پولې حد وښایئ. ګلیا شمروزیا بس پرېږدئ، ظالمانو څه مرګ مو په بېلې ګورئ. ځئ چې ځو. د انکارات مې درته نه جوړېږي، خو د کلي د دې پېغوره هېرېږم. سبا له به د کلي دا خلک وایي چې په دې کلي کې رشتې کمې وي چې تا لور په بل کلي کې ورکړه. وروره رشتې خو په کلو کې نه په اسمانونو کې لیکل کېږي. ښه ده وروره موږ درنه اوس ځو، ته پرې لږ سوچ وکړه.
ګل بابا چا سره دې جګړه وکړه چې داسې په وینو باندې سور رالې خان زه ستا ورور په پټ کې ووالم ولې تا ورته څه ویلي وو چې ته یې داسې ووهلې ما ورته څه نه وویل ما پرته سلام واچاو ستا قصور څه زما قصور دا و چې ستاسو د پولې اد ما سماو هغوی برداشت نه شو په ما یې راباندې کړو ودرېږه یاد خانه د ټوپکو چتلو نه مخکې دا سوچ ولې نه کوې ستا په کور کې پېغله لور ده خو په تاسو وشو نو ستا رور شهباز خان او د هغه زامن به خدای خبر چې ستا د لور سره کوم عمل کوي کوم عمل کوي ښه به دا وي چې ته لاړ شه د دلیر خان رشتې ته ها وکړه مورې دا سړی څوک و چې په وینو سور کور ته راغی و بچي چا سره به جګړه کړې وه چا جګړه کړې وه دلیل خانه چا زمیندار و چا زمیندار هغه زما زمیندار و تاسو خو به ټول حیران شوي یئ زموږ دې کور ته دا پردی سړی څوک راغی خو دا کور اوس پردی نه دی دا زما د خور کور دی لالا چې ستا د خور کور د بیا ولاړ څه دی راځه کښېنه کنه دلیل خانه دا د ګلو پلار دی کاکا په خیر راغلی خفه نه شي ما پېژندلی نه موسی خانه خورې زه دې دپاره راغلی ما چې ګلرو دې مبارک شه اوس ګلرو ستاسو شوه خو چې کله نیټې له راځئ نو ښه به ډنګ ډونګ راځئ दाजी دا واسکر پاچوا دا در سره ډیر خوند کوي ګلرو بچې ته زما څومره خیال ساتې او سبا چې ته نه نو دا کور به څومره خوشې خوشې ښکاري چې دومره راپسې خفه کېږي نو بیا مې ولې ودې بچې دا خو د دنیا رسم رواج دی د زړه په غوښو یې لوی کړي او بل ته یې په سره ډولۍ کې واچي همدې ته پښتو وای بچې همدې ته پښتو وای خوشحاله به نیم یارانو چې د زړه ارمان مې پوره شو ګلرو یې ماله راکړه دلیر خانه نو نن خو په دې کې بیا ماښام له یو جشن پکار دی جشن بس چې څنګه م خوښئ काकाजी सलाम वालेकुम होवे वालेकुम सलाम لالا په خیر راځي کېنه ګلرو بچې کاکاجي دې راغلی او ترخه اونته چیوله پخه کړه تا چې کله زما رویړه په بل کلي کې ورکوله که نه و لالا خفه کېږې ولې ګلرو خو ستا ورېره ده او سبا یې چې واده نو په خپل لاسونو به یې په ډولۍ کې کښېنئ کېنئ به او ضرور به یې کښېنئ خو د دلیر خان په ډولۍ کې نه زما ضرور میرزا خان په ډولۍ کې غلی شه چې بله بې پښتو خبره ونه کړې زه پښتون یم او د پښتون ژبه یو ژبه وي دا ژبه ماتېدل شي لالا دا ژبه پرې کېدی شي خو ماتېدی نه شي واورې بې پښتو پښتنو یو ځل چې پیغله د چا په نوم شي نو بیا تر مرګه پورې د هغه په نوم وي که تاسو کې لږ هم پښتو وي نو ښه په یو په عزت د دې ځای نه لاړ شئ
ته وې ملا شي لا خو به شو خو یو ځل به بیا دلته راځو زه چې ځو هلکه څه ته ګورې दाजी چی سپیکرونه کې د نن نه پس نه ګلرو ستا لور نه زوی دی दाजी زوی دی زوی چې هر چېرته تلم که نه زما دومره بېعزتي نه وې شوې څنګه چې نن د حیاتي په کور کې د هغه لور زما وکړه دا ځکه خو ما خپل وینه نه غوښته چې د هغې 2 ګزه جبه ده 2 ګزه ما به دا 2 ګزه جبه پرې کړې وه خو بیا به د کلي دا خلک وایي چې د تره په لور باندې لاس اوچت کړو غلی شئ غلی شئ زه م ډېر ښه پېژنم چې ستاسو د برېتونه وینې څاڅي لکه دلبره تا خو زه د میرزي خان د نوکرۍ نه منې کوم د کلي دا خلک به راپورې خاندي وسادهګانو په دې به در پورې خاندي چې ستاسو دا رور د خانانو ټانګه چلوي او بیا دا ټانګه خو زموږ مشرانو هم چلولې وه یا لکه تاسو له ده نه څه غواړئ چې ټانګې خوښه را پرېږده چې چلوي ښه ده ورونو زه ورځم خانان به یم په انتظار خانو او جرتي رالو اجرتي راغلو زما نوم دی سړي خور زه ډوډۍ نه سړي خورم سړي سړي خوره زم در باندې ډوډۍ نه سړي خورم سړي خو خیال کوه چې په هغه جنګ کې درنه ګوره څوک هم بچ پاتې نه شي زه درنه لاړم جدا کم خپله خادي در باندې نه سپېره کوم خو سزا به ضرور در کوم پاسه پاسه رک شه اوس که دا ډول او دا ډول دته په غاړه کې واچوه پاسه شبا ورکدن په عزت کې د خادر ځای له ځان رسوه زما کار ختم شو مخکې شه ځان پسې ور باندې کړی دی مورې تاسو راډیو واچئ تاسو نه شرمېږي
और बेटा का मुंह भी रागले और मेलमाने रागले तो आ गाले चुप बस زما خیال دی خورې وشرمېده لالا خو خوښه دي د بلې میاشتې په لومړي اتبار به ډولۍ روړو خورې څنګه چې دې خوښه هغه شان به کېږي دا خو چې زه سړی خور یم سړی خور نه ته خو تش ډوډۍ خور وختې د خدای ظالمه په شرمولو شرمولمه ته په شرمولو شرمېږې پټ ملاوي دي داسې کار وکړه چې خپل مشر ورور زما پلار لړولې ده چې ما تاله وغواړي دا څه ګرانه خبره نه ده خو خو څه خو دا چې ستاسو مثال د شال دی او زموږ مثال د شړۍ او بیا په شال کې د شړۍ پیوند کړه لګېدی شي پرېږده دا خبرې مینه شال او شړۍ ته نه ګوري چې دا خبره ده نو بیا د پلار سره خبره وکړه که نه پلار سره خو دا خبره نشم کولی خو مور سره به وکړم چپ شه بچې چپ شه د دیوالونو هم غوږونه او که د دې نه د پلار ورونه خبر شو نو تا به هم نه کي او ټانګېوال به هم مړ کي ولې مورې ټانګېوالا انسان نه وي څه ولې نه دی هغه زموږ غلام دی ستا پلار به تا چرم دغه غلامه جوړه نه کي شګفتې که پلار د خبر شو نو ځمکه او اسمان ته یو کیه په کولو غوږونو باندې واوره چې ستا په اسکول تلو باندې نه ستا پلار خوشحاله وه نه ستا ورونه دا ذمهواري دې ما اخیستې وه او نن نه زما دا ذمهواري ختمه الکه تاسو ته ما بله ورځ وویلې چې په دې کوڅه کې مه کښېنئ په دې خو ګوره زنانه هم ځي راځي او تاسو پکې چرسو سرګټې بېلې ډکوئ او تشوئ تاسو خو بلکل په خبره نه پوهېږئ الکه دا کوڅه یوازې ستا نه دا زموږ هم ده زموږ هم پکې کورونه دي او ته ګورې نه چې زموږ میلمه راغلی دی مړه ته په خپل ګریوان کې وګوره غلی شه ته جوړې ما نه پېژنې زه د میرزي خان سړی یم د میرزي خان او زه چې دا ډک سګرېټ ستا په کور کې مسکم کړه نو ته ما نشي مړی کولی
तारोर माँ वजले माँ मारोर वजले देता समझाने पकाने पकड़ो जो सड़क पर रोड बदल वागलम बदलो बदल सब जमाने से बदल वागले उस मोक्ष ने दालू पटा पसर का सब दुश्मनी से चूरकम सा खले शबी गैरता तब मखफल सीसा जोड़ के तो को मखफल बीज़त है चिरावा हो दे बेरो रखला लाला जिने क्या खबरें हो दोना ज़हो डेरे बेवसे मां दुनिया की जमा सोचती जमा लाला सोचती जमा د چا چې څوک نه وي د هغه خدای وي او په یو سر راته ووایه چې ستا دا ورور چا وژلې د خان سړي پرویزي ووژه پرویزي السلام علیکم خان جی वालेकुम अस्सलाम टांगा मेरा होता आता स्कूल ना वक्त की जी हाँ टांगा दे रहा वस्ता हाँ सर ऐसे क्या ले अशोक तो दे बेटा स्कूल कर दी टांगे वाला लगा दे अब अगर ना तो स्कूल चले अरे 500 ना पेश का समझ सभी ना कारवा ले या लगा समायो खबर हो रहा को पूछने का ना तुझे पर समाज तुझे तक डरा नहीं बोले खान زه پوه نه شوم پوهیم دی دا ولادون نشو تنخوا ځان وباسه میرزي خانه ته بیا زما مخې له راغلی تا سره خو زمونږ رشته ختمه شوې ده و د تره لورې ستا رشته مونږ سره ختمه شوې ده زمونږ رشته خو در سره نه ده ختمه شوې تا چې په خپل کور کې زما د پلار او زما د ورور کومه بېعزتي کړې ده د هغې نه څوک هم نه دي خبر بغیر ستا نه او چې اوس به زه ستا کومه بېعزتي کوم د هغې بېعزتۍ نه به دا ټول کلی خبر شي ځکه چې ما ته خلک لیونی وایي لیونی نه په ځان دی او نه په جهان دی بس دا د دلیل خان عزت دی او د دلیل خان عزت ته چې څوک لاس اچوي زه هغه لاس پرې کوم
دې به بیا زما مخې له نه راځي راځه زمانو لیونی دی او لیونی نه په ځان دی او نه په جهان بس بچیا په موږ د خوبونه آرام کړي دي او ته دلته وده پروت یې وګل نازه لپې مه خوږوه دستې پورته کوه ته ورته لا ګورې چا وجلو زما یار گلناز او شیرخان وجلو گلناز او شیرخان و زما یار وجلو قسم می دیوی ته د پدې وینو چې ګلناز او شیرخان به د ځمکې ومدل ته رسو ومدل ته دلبره دا څه کوې چې په دې سره غرمه باندې دلته راغلې زه دې دپاره رالم چې ما مور ته خبره وکړه هغه پرې ډېره غوسه شوه او ما ته یې وویل چې کور نه به بهر نه وځې شګفتې سبا خو هسې ستا تللو واده دی واده له خو به راځې که نه د هغه ځای نه وتښتو نه نه زه داسې نشم کولی زه داسې نشم کولی دا ملک ته پښتو دی
سختو کې خو پختې ماتېږي خو مینه او جنګ کې خور څه جایز دي چې ستا ورونه او ستا پلار ته عمله نه راکوي او ته ما سره مینه کوې بیا چې زه څه وایم ما غاړه کېږي شیرخانه زما په زړه باندې لوی ارمانو چې زه د خپل ورور بدل په خپله واخلم او هغه ارمان زما پوره شو اوس دې څه خیال دی ګلنازه اوس مې خپل ځان تا ته در بخلی دی رښتیا او رښتیا ادرك فكريا لا نرى كشا زما د پیسو خو در سره ډوغم نشته وروره دربه کې که موږ دې زمین شاه بابا زیارت ته ورسئ نو بیا ورسره خپل حساب کتاب وکړه که نه زه درته وایم چې لاندې کوشه یا سړیه راځه چې کوشو پردې جګړې په سر مه اخله هاي له خدای لپاره وړو بچي مې دي لاس ته نه بوله خره بچه یا سړیه داسه کې کمکلی خاطی به دې ورسکور شي
شګفتې زه خو ستا په مینه کې سوځېږم. رښتیا؟ او بالکل رښتیا. څه چل دی دلیر خانه؟ سترګې در باندې پټې پټې کېږي او جټکې وې، خوب درځي؟ پرېږده د لالا چې ځي، بابي به انتظار کوي. ورځه یاره مونږ هم نه ځو، ناوخته کېږي. دلیر خانه مونږ به هم لاړ شو وروره شپه ده. ګلرو ستا په سترګو کې اوښکې ماته مې داجي یادېږي. وکه مکلې نن ګولې ته د داجي د کور نه راغلې، دا بیا ولې ژاړې؟ دا راته بیا د داجي نوم واغېستو. بس بس دلبره زه نوره نشم تللی. یارېږم ستا د ورور کور مې رانږدې دی، پاسې چې ځو. څوک یې لکه؟ دا ځوانه کیا لکه؟ دلبر لالا ته؟ او زه. دا جینۍ څوک ده؟ دا خبره پرېږده یاره، څه چې ځو کور ته. دلبره دا جینۍ څوک ده؟ لالا لالا دا خبره پرېږده چې دننه کور ته لاړ شو، نو په هر څه به دې پوره کړم. ودرېږه! دا جینۍ څوک ده او د چا لور ده؟ غلی ولې شې؟ جواب راکړه. لالا دا د مرزي خان دی خو او شهباز خان لور ده. شهباز خان لور ده. دلته دې سره راوستو، واپس ووځه. نه دا خو زما مینه ده، که دا مړه جدا شوه نو زه به مړ شم لالا، زه به مړ شم. لالا اکبر خان لالا خبره ومنه او دا جینۍ واپس بوځه. نه کوي منه، زه دا جینۍ ته نشم بوتلی یار، که دا جینۍ ما ته بوتله هغوی به دا مړه کړي یار، هغوی به دا مړه کړي یار. دلبره دا جینۍ به زه اوس بوځم، ځکه چې دا ستا د مشر ورور حکم دی. نه لالا ما مه بوځئ، زه مه لالا ما مه بوځه. زما خبره واوره، دا جینۍ مه بوځه، هغه ډېر ناجواره خلک دی لالا. زما خبره واوره لالا، دا جینۍ مه بوځه، هغوی به دا مړه کړي، هغوی به دا مړه کړي لالا، دا مه بوځه. خانه بچې خلک هر څه سوی وی دی او تاسو به بالکل قبول نه کوئ چې ستاسو کور چا سره تښتېدلی. اما بچې اروڼه به نن پرې کړې. پلاره تا ته مونږ وې دا شاګوفته د ټانګو مانګو کې ملېږه او تا زموږ کله منلې ده. یاره
چې دې وخت کې لا څوک راغلو یو درې ګدنه ما السلام علیکم شاباس خان وعلیکم السلام څوک ته ما نه پېژنم زه د دلیر خان دوست اکبر خان یم جی ما سره څه کار ستاسو یو امانت دی ما سره امانت ستا امانت خوش نصیبه یې کاکا ته چې ستا لور ته زما غوندې ورور میلاو شو او ستا امانت مې ستا کور ته راورسوی ته پوښتنې موضوع راته ښکاري چې زما عزت دی زما کور ته راورسوه مېلمه داسې چل وکړه چې نن شپه دلته وکړه ناوخته دی زه ځم کاکا زما وروڼه به زما انتظار کوي د خدای په امان خدای په امان هلکه میرزي خانه دا دې څه ته خو زموږ عزت ساتلی و لارا لیونی نه په ځان دی او نه په جهان دی بس ته مونږ سره ښه نه بد کړي و بد چې خپل رور یې مونږ له رانوستو او زمونږ خور یې مونږ له راوسته زمونږ یې مخ تور کو مخ یې تور کو ضرور خو مو نه کړل ما مطلب ها شنه شنه مور بیبي مور بیبي ما تعلیم نو کړي زموږ پلار تعلیم نو کړي خو تا وی چې زما خواهش دی زما لور به سبق وي ستا دې لور مونږ په شرمولو وی شرمولو اوس دې دا چرته روانه کړې ده ماما کړه دي تو ما ته خلک لیونی وایي او لیونی نه په ځان دی او نه په جهان دی بس اوس به تاسو دواړه د ماما کره نه ځې د ماما کره به نه ځې بره به ځې خان ډېر د کمقلتیا کار کړی دی او کم از کم چې دومره غټه خبره وم زه خو به خبر کړی وم که نه ته خو به خبر کړی وې دلیر خانه خو چې هغه مونږ څه ته پرېښه خو ویل اوس مونږ له هم څه کول پکار دي که نه
میرزا خان ویشتو لالا که د میرزا خان نه ما ستا بدن وانخیستو نو زه به ځان په خپله ولم په خپله ته خو ما خو ویلي وو که نه چې هغه خلک ډېر نااعتباره دي تا زما نه منل تا زما نه منل دا دې څه وکړو بس که دلبره بس که بس که څنګه بس کم یار زما خو داسې ورور نه و چې زما یې ملاقات وکړه زما یې ملاقات وکړه اکبر خان یوازې ستا ورور نه زما هم دوست و او زه به د ده د وینې یو ساس کې داسې بدل اخلم چې دنیا به یاد ساتي خانه ودرېږه هغه خبره ته کوم کومه خبره چې تا ستا غونډار پټه ساتلې ستا ورور او د ده پلار شهباز خان وژلې شمروزه بچې ما په دې کلي کې او د کلي نه ما ډېر څه کړي دي خو چا م راته ګوته نه ده نیولې او نه مې څه ثبوت پرېښی یاد که شهباز خانه د نن نه لس کاله مخکې دا یو غریب ټانګي والا او په هغه ټانګه کې نه زما ورور وژلی و د هغې قصور څه د هغه ټانګې والا قصور دا چې په هغه د ما پیسې وې او زما سره پیسو باندې جګړه شوه زه بې شوی نه وه او ستاسو ورورانه پکې دوی ګناه لګېدل زما بچو ما معاف کړئ که نه زما بچو تاسو زما ډېر ښه بچي یې ما معاف کړئ بلکل به دې معاف کړو شهباز خانه هغه وخت د دولت په نشه کې داسې ډوب وې چې انسان درته اړو انسان نه ښکاره کړو क्या करे सदा सर्वन مولانا صاحب تاسو زمانه تپوس کړو چې زما پلار او زما رونم خفور
ولې داسې لاوارث اوسه دا بچې داسې خبرې مه کوه ګناهګارې کې مسلمان لاوارثه نه काकाजी राजा गुलखाना बचे राजा वलार बोले राजा के ना जन्नास के तने रागले जल साहब की तरफ तरागले नफी साहब की तरफ الله زه د نظم شیرحان چې چته ځي یره ما په سرونو سوال جواب کړی دی پته نه لګي چې څه چل دی شیرحان نو ما چاته پرې دی سینه چې څوک ګلناز ته د شیرخان امانت یې کته ته چا پوچت سترګو قتل قسم مې د په خودی چې سترګې دی وباسم بس زه به ډېر زر راشم ودکېږي څه څوک یې ته لیونی نه په ځان دی او نه په جهان دی بس زما یار دې د خاورو د لاندې کو او په خپل ځان د پړستنې د لاندې کې څه پوه شوې د دې ځای نه بار وځه بې غیرته که شیرخان خبر شو نو ژوندی به ترې نه لاړ نه شي خو دا شیرخان دا شیرخان څوک نجلۍ نه پرېږدي د دې نه چې بچ شي نو شیرخان به خبرېږي چې د دې نه بچ شي لیونی نه په ځان دی او نه په جهان بس سمه دې ناوخته کو دا راته وایي چې سړي پخ کړي دي داسې دال ویله پخ کړي دي چې ګوتې به ورسره وخوري دا ډېر وږي شوي دی راواچوه که نه چې بس خورې واله سړیه داسې دال دي داسې دال مې دله پخ کړي دي صبر 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 چې ټول عمر به یاد ساتي څنګه دي مرچکې پکې ډېر دی څه نه 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 ټیک دی ټیک دی
ಕಾಣೋಣ ತಂಗೋಲ್ ಮಕ್ಕ ಹೋಗೋಣ یاله مشران وای چې سل کاله پس دې بدل واغېستو نو بیا دې ډېره زیاته تادي وکړه کریم خانه چې په دې توره شپېلې مې د میرزي خان مازغن یې لوزولي که نه نو کله به م په ارام کښېننم زما نوم لیونی دی لیونی نه په ځان دی نه په جهان دی Dacia Kuma! Dacia! Mirzi Khan! Mirzi Khan! ما ته خلق لیونی وای او لیونی نه په ځان دی او نه په جهان دی بس تا له شرمونه چې پرته کور ته بغیر اجازه رالي تا ته پته نشته دا چا کور دی ما ته پته ده ځکه خو دې کور ته ډاډه راغلم دا زما د تره لور د ګلرو کور دی دا راته ووایه دلیر خان څه شو او ګلرو څه شوه دلیر خان او ګلرو ستا په کنډر کې ناست نه دي چې دې داسې تپوس کې اوس خو دې ځکه کوم چې د تره لور مې که نه او بیا بل که د پښتو دی هغه پښتون تره خو تاسو د خاورو د لاندې کو اوس تاسو سره زما هېڅ رشته نشته ورته وایم پایا کې د دې کور نو زګینه کې د کوم دی ته به ما سګینده کې زه به د دې ماشوم دا سر د تنې جدا کړم
میرزی خانا گلروز ما پاتې شوه تاسو به وي چې ما ته خلک لیوني وایي لیوني نه په ځان دي او نه په جهان دي وده کاکا بیا اوس ولې غلي څه شو ستا غلي ونتوب ده تاسو وشله ده ظالم در هڅه خو زه تر اوسه پورې په مینه کې سوځېږم د زمانه مینه چې در کړې ده او دی به زه اوس وژنم اوس به زه د دې وینې څښم اوس به زه د دې وینې څښم مینه خو مینه وي خو چې څوک پرې پوهېږي د یارانو به محفل وي زه به نیمه ډېر خوشحاله به مې خپل وي زه به نیمه څو کسان به مې د کوره کټ اوچت کړي د جړه به سم غوبل وي زه به نیمه څوک به وایي چې ډېر ښه شو چې مړ دی او څوک به ما پسې پاګل وي زه به نیمه څوک به ما پسې د زړه د تا وجاړي او څه جړه کې خو به چل وي زه به نیمه